قربانی په باره چې یو څو خبرې تر سره کوم. ټول مسلمان ورونو ته گزارش ده چې دا ویډیو په توجه سره مکمله وارو او بیا مخته شیر کو چې نور مسلمان د دې نه فایده واخلي. زما خو مسلمانان ورونو، قربانی په چا باندې واجب ده او په چا باندې واجب نه ده. دې په باره کې نن یو څو خبرې تر سره کوم. نو زما خو مسلمانان ورونو، قربانی په هر هغه چا باندې واجب ده چې په چا باندې زکات واجبي یعنی فرضي ور باندې چې زکات په چا باندې فرض ده، په هغې باندې قربانی فرض ده. یعنی چې کوم نصاب زکات پر شرط ده، هغه نصاب قربانی پر شرط. یعنی چې چا سره 9 تولې سره زری یا 52 تولې سپین زری وسره، یا په دغه دوو چې دیو جنس قیمتي ورسره. مثال کے طور پر نن دا ورشه خو سونا ډیره ګرانه ده، چا سره د 52 تولې سپینو زرو قیمت وي او په ده باندې قرضه نه وي د حاجت اصلیه نه ماسیوای او په دغه مال باندې کال تیر سی، نو په دغه مال چې اوس زکات فرض ده. دا د زکات مسله او چې کومه د عید مسله ده، نو عید پر دا مسله ده چې نور خو ټول نصاب د زکات وال او عید وال سره یو ده، خو د عید وال چې کال تیراونه شرط نه ده چې په دې به خامخا کال تیریږي. یعنی چې چا سره 52 تولو د سپینو زرو قیمتي پیسې ورسره نقدي مالی ورسره او په ده باندې نه چا قرضه سته، نه یې بله داسې غټه مجبوري سته، نه یې حاجت اصلیه نه مطلب ضرورت سته، نو په ده باندې عید فرض ده، دی به عید کوي. او زما خو مسلمانان ورونو، بعضې کورو چې داسې ورونه افرادي چې هر چا جلا جلا کاروباري، مثال کې 5-6 ورونه دي خو جلا جلا کاروبار ده. هر ورور چې کوم ده جلا خپل کاروبار ده او دای صاحب نصاب ده، د سره مال دولت ستا. نو اوس به دا هر ورور جلا جلا قربانی خپله باندې کوي، ځکه چې دو هر ورور جلا جلا کاروبار ده او جلا جلا دا صاحب نصاب ده او د سره دولت مال ستا، دای به خپله جلا قربانی کوي. په یوې قربانی باندې دو کار نه چلیږي، ځکه چې هر عاقل بالغ آکه سړی ده او که ښځه ده چې کله دای صاحب نصاب سلای او د سره دوره دولت رالی چې دای د 52 تولو سپینو زرو قیمت دولت ستا ورسره، دوره مال ستا ورسره، نو په ده باندې قربانی واجب ده. که ښځه ده او که نر ده، ده باندې قربانی واجب ده، دی به قربانی کوي. داسې به نه چې دا جان خلاص کړي چې موږ یوه قربانی وکړه یا مې پلار قربانی کړې ده، دا یوه ډیره ده. زما خو مسلمانانو ورونو، له داسې مسلو نه ځان خبروو. اکثرو کورو چې 5 ورونه یي جلا یي، خپل خپل کاروبارونه یي، خو قرباني یوه کوي، وایي موږ یو کور ده.
خبره داسې نه ده قرباني په هر چا باندې فرض ده چې دا صاحب نصاب سلای دته الله پاک دوره مال دولت ورکړای نو قرباني ور باندې فرض ده. د غیر انګي زنانه و باندې کچېته زنانه صاحب نصاب وا ان دوره پیسې وی او سره چې دې پیسې د 52 تولو سپینو زرو قیمت ته رسیږي نو په دغه زنانه باندې اوس قرباني فرض ده. دا به قرباني کوي. دا په دې نسی خلاصېدای چې ما خو خاون قرباني کړې ده یا ما چې کوم دا پلار مې کړې ده یا مې بچی کړې ده نه په دې نسی خلاصېدای ځکه چې دا اوس خپله عاقله بالغه ده او دا صاحب نصاب ده نو چې دا کله عاقله بالغه سله او صاحب نصاب ته دا ورسېده اوس به دا قرباني په خپله باندې کوي. که میړه یې کړي نو په میړه باندې جلا فرض ده ځکه چې هغه جلا چې کوم ده یو فرد ده عاقل بالغ ده صاحب نصاب ده په هغه جلا فرض ده. او که چېرته یې کوروال صاحب نصاب او دې سره دوره مال دولت وو نو په دې باندې به جلا قرباني فرض کېږي. دا به قرباني خامخا کوي. او زما خوږو مسلمانانو ورونو بعضې داسې کسانې چې قرباني ور باندې فرض نه وي خدای قرباني کوي او ځکه یې کوي وایي چې دا خلک په څه وایي چې ما قرباني نه وکړه. خلک به وایي چې او 5-6 زمنې دي فلانا فلانا یې کاروبار کوي قرباني نه کوي. نو زما خوږو مسلمانانو ورونو موږ قرباني کوو او کوي صرف الله رضا پاره موږ خلکو پاره نه کوو. او چې کله قرباني تر باندې فرض سي تر باندې لازم سي بیا به قرباني کوي. نو که چېرته په تا باندې قرباني فرض نه وه په تا نه وه واجب مثال که تا سره خو پیسې شته خو تا باندې چا قرضه ده یا د بل غټ بیمار د کور چې الله دې موږ بیماري نه وساتي چې په هغې باندې 10-12 لاکھ روپۍ لګېږي دوره پیسې ور باندې لګېږي چې دا تا ولې ټولې ور باندې خرچ کېږي چې کومې تا سره دي نو په داسې باندې قرباني نه کېږي. او زما خوږو مسلمانانو وروڼو که چا دې پره قرباني وکړه چې آیا خلک به څه وایي چې قرباني نه ده کړې نو دا قرباني دغه سړي والا نه کېږي ځکه چې قرباني به کیا صرف او صرف الله رضا پره او په دې چې الله رضا ستنه لہذا دغسې به لس جناور حلال کې خو چې الله رضا نه یې پسې دا عمل قبول نه ده. او هر عمل پاره ضروری ده مثال کې کته لمونځ کیا نو لمونځ به الله رضا پره کیا کته زکات ورکیا نو زکات به الله رضا پره ورکیا. هر عمل چې چکم دا الله رضا شرط ده. د مؤمن نیت چکم دا دا له عمل نه بهتر ده. نیت المؤمن خیر من عمله د مؤمن نیت دا له عمل نه بهتر ده. زما خوږو مسلمانانو وروڼو ټولو مسلمانانو ته ما دا گزارش ده چې قرباني کوو نو صرف او صرف په دې چې الله رضا نیت کوو. دا نیت کوو چې زه دا قرباني صرف الله رضا پاره کوم چې الله ما باندې فرض کړې ده صرف او صرف ما مقصد الله رضا ده ما بل هیڅ مقصد نشته. او چې چا باندې قرباني نه وي فرض دوره مال نه وي ورسره دولت نه وي ورسره نو نه ده ورپاره فرض هغې پاره بیا جان تنګون یا په قرضو باندې پیسې اخیستن نو هغه چې کوم دا دې ضرورت بیا نشته ورته بس نه ده ورباندې فرض نو بیا کوه. د قرضو اخیستلو کم ضرورت ته د جان تنګولو کم ضرورت ته چوره وس مطابق تر نه کېږي هغه عمل کوه. او چې کوم شی الله په تا فرض کړی نه ده
ته هغې پر خامخا قرضې اخیستن جان تنګون. زما خوږو مسلمانانو وروڼو، اسلام چې کوم د اسلام موږ ته دا سبق نه راکوي چې ته خپل جان تنګ کا، قرضې واخله او په دې باندې بیا ته عید وکړه چې مال وت سره خو عید وکړه چې نیت سره تر باندې فرض نه ده، قرضو اخیستلو ضرورت نشته. الله کریم دې موږ ته دین اسلام زده کولو توفیق نصیب کړي. وآخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.